بسم الله الرحمن الرحيم. عن ابن ملحان القيسي عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نصوم البيض 13 و14 و15 قال وقال هن كهيئة الدهر أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رواه أبو داود. حضرت ابن ملحان القیسی هغه د خپل پلور نه روایت نقل کړي. دی فرمایي چې نبی مهربان صلی الله علیه وسلم مشته حکم وکړو ان نصوم البیض چې میژه وې ایام بیز رژې نسی د هرې میاشتې 3 رژې او ایام بیز کیمې دي. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په خپل باندې دغه وضاحت کوي 13 چې هغه 14 تاریخ ته هرې میاشتې قمري میاشت ګوره میاشتې خو یو شمسي میاشتې دي میژه جنوري فروری مارچ اپریل دا میاشتې خو دا میاشتې د انګریزي میاشتې دي او یو اسلامي میاشت وي. نو اسلامي میاشت دا چې کومې دي لکه شعبان رجب شوال ذوالقعده ذوالحجه نو دا میاشتې د دغه میاشتې په حساب باندې 14 تاریخ و 14 او 14 تاریخ و 15 او 15 تاریخ دته ایام بیز 14 د میاشتې 14 د میاشتې او 15 د میاشتې چې په دې باندې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مشته حکم وکړو چې تاسو رژې نسی او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د دې فضیلت دا وشوي هن کهیئت الدهر دا 3 رژې نیول دا داسې دی لکه یو سړی چې ټول عمر رژې نسی. نو 3 رژې چې سړی د هرې میاشتې نسی نو دا فضیلت او اهمیت ده چې د دې پر اجر او ثواب دې مرده لکه د سړی چې ټول عمر او ټوله زمانه د رژې نسی. نو په دې ایام بیش د ځل د 15 تاریخ د شعبان اردري چې دیتا شب بارات وی. نو اکثر علما په دې باندې اختلاف زیات کوي سیک یی ځنه علما کرام چې په دې باندې رژان نسی د شب بارات او سیک وی چې مانسی حدیث چې کوم دي ضعیف او کمزوري دي. نو بهر کیف کوي سړی چې په دې ورځې باندې رژاون سي نو دا چونکه په ایام بیش شیر سي نو بیا د دې څه قباحت نشته ده صبرای نشته ده چې سړی دی 15 تاریخ رژاون سي نو دا ودا شي لکه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې د 14 او د 14 او د 15 تاریخ د رژې صحابه کرام فرمی چې مشته پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام تاکید کړو دي نو دا په د ایام بیش شروع شي. الله د عمل کولو توفیق ورکړي.